बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेर लेक्चर के मुंगा एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म करो। बस मुंगा एक्सरसाइज 7.3 लराजू। बस 7.3 एक्सरसाइज की जिकम टॉपिक्स थे आगम सरा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो सरा रिलेटेड दी नो पदी की अवरने जिकम मुंग बा डिस्कस करो नो हागम सर दी जनरल एंगल्स या कोटर्मिनल एंगल्स वो मुंग वायु वस कोटर्मिनल एंगल्स बस तवई कोटर्मिनल एंगल्स वहागा एंगल्स वी چې د کومو انیشیل او ټرمینل سایډ چې کوم دی دا سیم وي نو دې ته به موږ وایو کوټرمینل انګل. لکه مثال په طور دا کوټرمینل انګل به اپرین کیږي څنګه نو یاد ساتئ چې زموږ سره یو انګل وي د هغې کوټرمینل انګل چې موږ اپټین کوو نو د هغې سره به 2 پای ایټ کو یا به 2 پای سبټریکټ کو او دغه شان که په ډیګریز کې نو 360 به سره ایټ کو یا به 360 माइनस को या په ساده ورډز کې دا دی چې کوټرمینل انګل چې کوم وي دا دی کې به بیا مونږه 2 پای ملټیپلز یا 360 ملټیپلز به سره ایډ کو یا به سبټریکټ کو مطلب 360 او 360 720 نو که یو انګل له هغه سره مونږ 728 کو نو هغه به هم د کوټرمینل انګل لازم مطلب انیشیل او ټرمینل سایډ بای سیم راځي نو دې ته موږ وایو کوټرمینل انګل. مثال په تور زموږ سره یو انګل له 30 ډیګري دی نو وس کړه دې کوټرمینل انګل موږ معلومو نو هغه زموږ سره 30 پلس 360 نو مطلب 360 یو کمپلیټ د دې ځینې کمپلیټ روټیشن وو نو دا براشي 390 نو د 30 ډیګري او 390 ډیګري د دې دوانو با ټرمینل او انیشیل سایډ سیم وي. دغه شان کله دې نه مونږ 360 ماینس کو نو دا به موږ راشي 30 ماینس 360 د دې نه راځي ماینس 330 وس ماینس 330 مطلب په نیگیټیو سایډ بځي نو په دې سایډ چې مونږ زو نو جی ماینس 330 نو دا به دې ته راځي نو د انیشیل او ټرمینل سایډ سیم راغی نو دا هم دومره سره کوټرمینل انګل شو. البته که زموږ سره دا انګلز په ریډین کې وي نو بیا به د هغې سره موږ 2 پای یا د هغې ملټیپل ایډ کو یا به ماینس کو. مثال په طور زموږ سره یو انګل دی دا 30 چې کوم دی دا انګل دی نو دا زموږ سره برابري د 5/6 برابري نو وس 5/6 زموږ سره دا 30 خو د 5/6 برابر دی نو وس د دې کوټرمینل انګل چې معلومه مونږه د دې سره مونږه 2 پای 8 کو 2 پای سره 8 کو د دې نه راځي 13 پای ډیوایډ بای 6 دغه شان یا به دا 2 پای ماینس کو پای ډیوایډ بای 6 ماینس 2 پای د دې نه راځي ماینس 11 پای ډیوایډ بای 6 نو دا زموږ سره د پای بای 6 دا دو انګلز چې کوم دي دا کوټرمینل انګل زموږ سره شو. د دې با سٹارټ او انیشیل او ټرمینل سایډ بای سیم وي. د دې نه بعد چې کوم دی زموږ سره انګلز او ان سټینډرډ پوزیشن نو انګل په سټینډرډ پوزیشن کې کلی هغه به الی چې هغه انګلی هغه انیشیل چې کوم سٹارټ پوینټ یا ورټکس دا هغه کمی دی ته ورټکس وای دا زموږ سره ورټکس دی چې دا ورټکس په اریجن باندې لای کیږي او دویم چې دی د انیشیل سایډ چې کوم دی دا په ایکس ایکسس باندې وي نو دې ته موږ وایو چې دا انګل په سټینډرډ پوزیشن کې ده. د دې نه بعد بیا زموږ سره کوادرنټ دی کوادرنټ نو زموږ سره چې کوم کارټیسین پلین ورته موږ وایو دا موږ په څلور کوادرنټس کې تقسیم کړي. کوادرنټ څلورمې حصې ته وایي او په دې کې چې کوم دا انګل ټیټایي نو دا چې کوم دی نو د کوادرنټ په فرست کوادرنټ کې چې کمی په سیکنډ کوادرنټ کې چې کمی په تھرډ کوادرنټ کې چې کمی نو د دې لاین چې کمی هغې ته بیا موږ وایو او پی لاین لکه دا او شو او دا پی شو نو دا اوس چې په کم کوادرنټ کې لای کېږي نو هغه به بیا موږ د هغې مطابق به بیا د دې د ایکس او د وای ویلیو به مونږه په هر کوادرنټ کې مختلف وي. لکه مثال په طور زموږ سره یو او پی لاین دی نو د دې چې کوم دلته دا کوارډینیټس دي ایکس وائی کوارډینیټس دی ته مونږ وایو
एक्स मतलब इलांग एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट मतलब इलांग वाई एक्सिस दी पोजीशन ची कम दे नो फर्स्ट क्वाड्रेंट की दायात साथै ची एक्स दे साइड त एक्स पॉजिटिव दे साइड त एक्स नेगेटिव द खशान बरा वाई पॉजिटिव और लांदी वाई नेगेटिव वस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बजमुंग सरा एक्स चिकम दे दा बहुम पॉजिटिव वी और वाई बहुम पॉजिटिव वी दा बयात साथै मतलब एक्स द ग्रेटर देन 0 और दा शान वाई बहुम ग्रेटर देन 0 वी बिया ची तासु दे सेकंड क्वाड्रेंट तराशे दे था नु दे तो गोरे तासु ची एक्स दलता नेगेटिव दे नु एक्स इज स्मॉलर देन 0 या एक्स इज नेगेटिव दा शान वाई बई पॉजिटिव बिया थर्ड क्वाड्रेंट दे था वायु मुंगा पर थर्ड क्वाड्रेंट के बदा याद साथे ची एक्स ची कम दे दा माइनस दे नु दा स्मॉलर देन 0 शी और वाई हम नेगेटिव दे नु वाई बहुम स्मॉलर देन 0 राजी और पर फोर्थ क्वाड्रेंट की उगुरे एक्स पॉजिटिव दे नु एक्स पर ग्रेटर देन 0 वी और वाई लांदी नेगेटिव दे नु वाई बा स्मॉलर देन 0 वी दादा मुंग सरा सलोर क्वाड्रेंट दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ची कम दे मुंगा पर सलोर क्वाड्रेंट्स की डिवाइड को नो पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के एक्स वाई द्वाना ग्रेटर देन 0 हुई पर सेकंड क्वाड्रेंट के एक्स स्मॉलर देन 0 हुई वाई ब ग्रेटर देन 0 हुई पर थर्ड क्वाड्रेंट के द्वाना एक्स और वाई दा स्मॉलर देन 0 हुई पर फोर्थ क्वाड्रेंट के एक्स द 0 ना ग्रेटर वी और वाई ब द 0 ना स्मॉलर वी दादा शान बमुंगा पर क्वाड्रेंट्स की ब्या मुंगा एंगल तकसीमो खदे त याद साथे ची 0 ना वाला 90 पूरी 0 to 90 डिग्री दा एंगल चिदे चिदा आउट एंगल इन दा फर्स्ट क्वाड्रेंट की ब्या द 90 नवाला द 180 पूरी सेकंड क्वाड्रेंट द 180 नवाला द थर्ड क्वाड्रेंट दे 270 पूरी और द 270 नवाला 360 पूरी दा ब्या थर्ड क्वाड्रेंट द शान कप रीडियंस के मुंगखलू द 0 to 90 द 5/2 बराबरी नो 0 to π/2 दा बजुंग सरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दा शान 5/2 to π दा 30 या पाई टू 3π/2 दा बजुंग सरई थर्ड क्वाड्रेंट और दा शान 3π/2 टू 2π दा बजुंग सरा पर फोर्थ क्वाड्रेंट की भी नो दा एंगल्स और दा कोटर्मिनल एंगल्स और क्वाड्रेंट्स से रिलेटेड चिकम क्वेश्चंस दी दा बमुंगा पर एक्सरसाइज 7.3 की डिस्कस करो नो राधाई ची एक्सरसाइज 7.3 शुरू को एक्सरसाइज 7.3 शुरू कहो एक्सरसाइज 7.3 की क्वेश्चन नंबर 1 वही ची फाइंड कोटर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स द एंगल जे रखड़ी देवा mun कोटर्मिनल एंगल मालूम फर्स्ट एंगल जी कम दागा दे 55 डिग्री दे कोटर्मिनल एंगल्स बजंग सरसरा जी अगब अवल बमुंगा 55 प्लस 360 चूंकि पर डिग्री की देन मुंग बसरा 368 को तो दा बजंग सर राशि 415 दादंग सरा रागे ददेना इलावा ब्यावती 360 मुंग माइनस को दाबशी 55 डिग्री माइनस 360 डिग्री दाबदुंग सर राशि माइनस 305 डिग्री तासु बता पाखिर की दल दूली कहे जिसो को टर्मिनल एंगल्स of 55 degree are 415 and minus 305 डिग्री अदेना इलावा मुंगती 360 मल्टीपल हम 8 कवलो सब्जेक्ट कवली शू खुदा टूलना अगर सिंपल को टर्मिनल एंगल दी अदी वजना मुंग बसरब दाद बोली को मजीद नूरी हम मालूम होली शू मुंगा बिया पसी तासु पार्ट 2 चिकम दे हगबा माइनस 45 डिग्री दे नो दा बता सो पखपल उकई पार्ट 3 बा और पार्ट 3 पार्ट 4 सेम दी जब बता तो पार्ट 4 साल कमा पार्ट 3 व पखपल उकई पार्ट 4 पदी के दे माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 4 चौंकि दा परीडियन के दे देव जनाबा मुंगा वसरा 2 पाई 8 का या बजी 2 पाई सब्ट्रिक का नो दा बशी माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस 2 पाई चिकल दा द्वारा मुंग 8 कुंद देना बराशी 4 2s are 8 minus 3 no that was 5 pi divided by 4 then abad minus 3 divided by 4 pi plus 2 minus 2 pi we have to subtract minus 2 pi is equal to 4 2s are 8 no minus 8 minus 3 no minus 11 pi divided by 4 that's बोली कहे जिसो कोटर्मिनल
angles of minus 3 pi divided by 4 are 5 pi divided by 4 and minus 11 pi divided by 4. دا زموږ کو ټرمینل انګلز چې کوم دی دا minus 3 pi divided by 4 مونږه معلوم کړو. سمپل طریقه یې څه شوه چې په ډیګري کې وي نو 360 به سره ایډ کوو یا به یې ماینس کوو، او که په ریډینس کې وي نو 2 pi به سره ایډ کوو یا به ماینس کوو، یا د 360 ملټیپلز یا د 2 pi ملټیپلز به سره ایډ کوو یا به یې سبټریکټ کوو. اوس به مونږ کوېسچن نمبر 2 سال کوو. هغه د سټیټ د کوارډینټ ان وچ د فالوینګ انګلز لای. وای دا کم انګل چې موږ دا کړي وای دا تاسو معلوم کړئ چې دا په کم کوارډینټ کې دي. نو په دې کې پارت فرست زموږ سره دی 8 pi divided by 5. اوس دا چونګې په ریډینګ کې راکړی دی دا معلومول مشکل دی چې په کم کوارډینټ کې دی، دې وجې دا مونږ ډیګري ته کنورټ کړو. نو مونږ ته دا پته ده چې ایز وی نو چې پای ریډین is equal to 180 degree. نو د دې وجې نه د پای په دې به مونږ 180 پوټ کړو، دا به شي 8 pi is divided by 5 is equal to 8 multiply by 180 divided by 5. اوس دې کټینګ وکړو. 5 3s are 15 3 بدلته شي 5 6s are 30 36 multiply by 8 چې وکړو نو 8 6s are 48 8 3s are 24 28 دا راغی 288 ډیګري. نو مونږ ته دا پته وه چې د 0 نه واله تر 90 پورې فسټ کوارډنټ کې، د 90 نه واله تر د 180 پورې سیکنډ کوارډنټ کې، د 180 نه واله تر د 270 پورې تھرډ کوارډنټ کې، او د 270 نه واله تر د 360 پورې فور کوارډنټ. نو تاسو وګورئ چې دا څومره ډیګري راغی از ایکوال ټو 288 ډیګري راغی. دی وجه نه وګورئ چې دا د 270 او د 360 په منځ کې دی، نو دا وایي په فورث کوارډنټ کې. نو دلته ولیکئ چې so 8 pi divided by 5 lies in the fourth quadrant. د دې نه بعد په دې کې پارت 2 به تاسو په خپلو کې ولې چې دا په فرست کوارډنټ کې راځي آسان دی. زه به تاسو ته پارت 3 سال کومه. پارت 3 زموږ سره دی چې -818 ډیګري. چونکې دا نیګیټیو دی د دې وجې نه به او د 360 نه سیوا دی د دې کو ټرمینل انګل به معلوم کړو. نو کو ټرمینل انګل معلومولو طریقه دا وه چې 360 به سره ایډ کوئ یا سبټریکټ کوئ. نو که 360 به سره مونږ سبټریکټ کوو نو هغه به نو مزید سیوا کېږي نیګیټیو سایډ ته. دې وجې نه دې سره مونږ 360 ایډ کوو چې څو پورې 360 نه راکم شوی نه. چې کله دا 360 نه راکم شو نو د دې کوارډنټ معلومول به بیا اسان شي. نو تاسو به ولیکئ چې کو ټرمینل angles of -818 are. बस -818 دلته برف ورکې بدو کوي چې -818 + 360 ادي نمبر راشي 854 یو پیرتی ماینس شو بیا دوباره ماینس راغی دا + 360 وسره بیو کوي نو بیا به شي 98 ډیګري راغی. تاسو به ولیکئ چې یو د دې کو ټرمینل انګل د -458 او بل یې دا -98 ډیګري. یا ورسره یو پیر بیا ایډ کوي چې پازیټیو ته وړي که نه پوهېږئ. مثال په طور -98 پلس برابر به ولیکو 360 نو دا به شي ګوره 10 نه 8 کټ که 2 5 نه 9 نه کټ کی 15 نه 9 کټ که 6 او دلته پاتې شو 262 ډیګري. نو 262 تاسو ګورئ چې دا په کم کوارډنټ کې راځي. نو دا د 180 او د 270 په منځ کې دی. د دې وجې نه به دا زموږ سره په تھرډ کوارډنټ کې دریم نمبر کو ټرمینل انګل د +262 تاسو ولیکئ چې so -818 lies in the third quadrant. د دې نه بعد زموږ سره بیا پارت 4 به ته هم سال کومه.
هغه دی ماینس 5 پای ډیوایډ بای 4. دا به ډایرکټ زه دغه ته کنورټ کما ډیګري ته، نو هغه به شي ماینس 5 د پای په ځای څنګه تیر ځلم کړو ملټیپلای 180 به لګو ډیوایډ بای 4. 4 1s are 4, 4 4s are 16, 2 راغی 4 5s are 20, 45 ملټیپلای بای 5 چې راشي 225. نو دا زموږ سره برابر دی ماینس 5 پای ډیوایډ بای 4 چې دی هغه برابر دی د ماینس 225 ډیګري. اوس که دا تاسو پازیټیو ته اړوئ کوټرمینل انګل به معلوم کوي، مطلب 360 به ورسره ایډ کوي، دا ماینس دی نو ایډ کوي ورسره، نو هغه به بر ولیکو 360 ماینس 225 دا به شي 5 3 د 5 نه 2 ګټ که 3 او 135 ډیګري راغی. نو دلته ولیکئ چې کوټرمینل angle of minus 225 is 135, which is between 90 and 180. No, so minus 5 pi divided by 4 lies in second quadrant. دا به په سیکنډ کوارډنټ کې راشي. نو دا اسانه طریقه شوه. یو خو ریډین چې دی دا ډیګري ته بدلوئ تاسو ته به اسان کېږي. دویم نمبر که د 360 نه پازیټیو 360 نه ګریټر وي یا د 0 نه سمالر وي، نو تاسو به یې کوټرمینل انګل معلوموئ او هغه طریقه دا وه چې 360 ورسره ایډ کوئ یا به یې سبټریکټ کوئ، نو په دې طریقه به بیا تاسو کوارډنټ معلوموئ.